که د دې نه د اخلاص شو نو درېیمه وسوسې ده بیا په بدعاتو کې یو شی دین نه او د دې دین کار یو کې خیر ډیری بلکې لږي نو ده ته وایي چې مړه دا وکړه دا عمل دی دام ډیر دی حج په فرض دی وسې کېږي طاقت شته شیطان ورته مړ دی یو خیرات وکړه صدقه دام لویه خبره ده یا یو عمره وکړه مړه حج پرېږده بیا بیا وکړي وایي دا ابلیس یو خو دله غاړه ورکړي یو د خپل تاج راوالي د هغه په سر یې کېږي او درېیم ورته وایي چې نعم الابن انت اصلي بچی خو وې ته دا نور هم څه کار کړی خو دا خو هسې شی نه دي اصلي کار تا کړی إياك نعبد وإياك نستعين خاص کر وسوسې چې دی نو دا مسلمانانو ته ډېرې راځي دې ځای کې یو دوه فایدې واوره یو دا ده چې د شیطان وسوسه چې ده وسوسه دا په یو پنځه شپږ قسمه ده د ابن جوزي رحمه الله لیکلي تلبیس ابلیس کې بعضې نور هم لیکلي اولنۍ وسوسې د شرک او کفر ده چې د انسان شرک او کفر بارډر باندې واړی که د دې نه دی چې د اخلاص شو د الله په توفیق نو دویمه وسوسې ده د کبیره ګناهونو چې اوس یې کبایرو کې واچوه که د دې نه د اخلاص شو نو درېیمه وسوسې ده بیا په بدعاتو کې یو شی دین نه او د دې دین کاره کې که د دې نه د اخلاص شو څلورمه وسوسې ده بیا په صغیره ګناهونو کې اچوي واړه ګناهونه مړه وایي دونه بزرګ نه وایي ټول خلک یې کوي نو چې دې څلورمې نه هم د اخلاص شو نو پنځمه بیا په دوه عملونه راشي یو اعلی یو ادنا نو بیا په هغه ادنا عمل کې واچوي مثلا یو کې خیر ډیری بلکې لږي نو ده ته وایي چې مړه دا وکړه دا عمل دی دام ډیر دی حج په فرض دی وسې کېږي طاقت شته شیطان ورته مړ دی یو خیرات وکړه صدقه دام لویه خبره ده یا یو عمره وکړه مړه حج پرېږده بیا بیا وکړي نه کم څیز کې چې اجر ډیر دی اعلی دی هغه مخکې کا نو اعلی کار نه بیا ادنا ته او پنځم د دې نه چې د اخلاص نو شپږمه بیا په له لعب او عباسیاتو کې اچي اسی هغه کار چې بې فایدې مثلا وخت به وسرئ د ذکر د بندګۍ د دعا دا باسي مشغول کې به یو گیم کې به لکه یو گیم راواړو یا بیاسي په بل له لعب کې مشغول کې یا بیاسي په خبرو کې نو دا تقریبا شپږ قسمه ابلیس او شیطان دا وسوسه اچوي په دې ټولو کې لویه وسوسه د ابلیس چې دا حدیث کې راغلی څه ده چې باغی ډېر خوشحالي هغه تفریقه او اختلاف اشکات کې د حدیث دی و ان ابلیس یزع سریره علی البحر ابلیس وی د خپل تخت په دریا بچولی نو فیبعث سرایا د خلق لیږي د خپل بچی یو بل ګمراه کی په دې کې وی واپس شراشي نو بیته ته بیکارګزاري اوري نو یو ته وی چې ما پلان کې باندې کبیره ګناه وکړه بل وی ما پلان کې باندې قتل وکړه بل وی ما پلان کې باندې زنا وکړه بل وی ما پلان کې باندې دا یو ته ار یو ته وی چې کینا کار دې کړی خو ځه په دې کې یو را پاس یو نینډا شان دی وای ما خو یو سړی پسې لګېدلې وم د هغه او د ښځې منځ کې مې اختلاف راوسته حتی فرقتو تر دې چې ما جداوالی راوست بین المرء و زوجی د ښځې او سړي مابین کې وای دا ابلیس یو خو دله غاړه ورکي یو د خپل تاج راوالي د هغه په سر یې کېږي او درېیم ورته وایي چې نعم الابن انت اصلي بچی خو وې ته دا نور هم څه کار کړی خو دا خو هسې شی نه دي اصلي کار تا کړی اهل علم وایي چې دې کې څه نکته ده چې ده ته ویلي چې تا اصلي کار کړی وایي نکته دا ده چې کومه کبیره ګناه یې که پې وکړه خو یوه ګناه وه ختمه شوه
مثلا زنا په وکړه ختم شو دروغي په ویل ختم شو بلا دا اختلاف د خزي او خاون کې اشاره ده چې د دوه مسلمانانو منځ کې اختلاف راوس نو څنګه چې د خزي او خاون په اختلاف خوشحاليږي دا رنګ د دوه مسلمانانو په اختلاف به د دوه جماعتونو په اختلاف به د دوه ډلو مسلمانانو په اختلاف خو به خامخا خوشحالي ځکه خو د ډیرو خلکو اختلاف راوست په دې کې نقطه دا ده چې دغه ګناونه خو هغه وخت سره ختم شو یو دویم دا د نه پسې تعلق لرو انفرادي و د پورې لاړ دا اختلاف دسی ګناه ده چې دا متعدی ده ختمیږي نه څه معنی اختلاف چې راغی یو به د یو بل غیبت کوي اختلاف چې راغی د یو بل هغه پټ رازونه به راکاره کوي مړه دا ماته معلوم دی اختلاف چې راغی د یو بل سپکوالی به کوي اختلاف چې راغی اړکې به یو بل ته حسدي اختلاف چې راغی یو بل پسې به پرګنډې کوي اختلاف چې راغی نو کله کله به دې درجې ته راشي چې د دوه ورونو کور د دوه مسلمانانو کور د دوه مجموعتونو هغه تنظیم هغه هر څه به ایسته دړې وړي شي د دې نه د اختلاف کله کله ډیر شي نو د هغې د وجې نه قتل قتال غټو ګناهونو ته ورسي تاسې وګورئ د معاویه رضی الله عنه د علي رضی الله عنه منځ کې اختلاف څومره نقصان وکړو په زرګونو کسان په جنگ صفین کې مسلمانان شهیدان شو دا د څه د وجې نه د اختلاف د وجې نه کله کله زموږ د علاقو کې وګورئ افغانستان کې بعض ځایونو کې د یهود نصارا د مسلمانان واچي په خپل منځ کې ورس چې لاړ دا تنظیمونه بعض خپل منځ کې مخالف کړ دا رنګ اوسم دا دسیسه لري چې دا خپل منځ کې یو په یو نوم کې بل په بل نو ایو وایي چې زما ملګری نه وي ما سره بیعت نو کړی واجب القتل هغه بل وایي چې نه زه مسلمان یم نو اوس د دوی منصوبه دا ده چې دوی د ملک نه وځي خو دا طالبان او دا اهل حدیث یا اهل حق یا دا نور مسلمانان دی به یو جنگ او په شر پریدي یو یا دا عوام او دا د ملک مشي سملی حکومتي اختلاف او تفریدي یو د نظریه او سیاسي اختلاف پریدي نو بده کې با فائدہ دی چې دوی به د اختلاف کې په دې جګړو کې وي هغه ترقی ته او کامیابی ته او خیر ته بنرسي د دې د وجه نه اختلاف باندې ابلیس ډیر خوشحاليږي دا عقل من سړی چې مؤمن هغه کوشش کوي چې اختلاف حتی الوسه ختم کی کور کې اختلاف راغی نو بس درگذرو کې بزان باندې برداشت وکي بازار کې راغی یو جماعت کې راغی یو نظم کې راغی نو پای کې درگذرو کې د پاره چې دا معمولی خبري وي د دې شاته د بعض خلکو نور مقاصد وي نور غرضونه وي او دا غي نشاته د شیطان غټ مقاصد وي هغه دا دی چې دا یو نظم یو اجتماعیت یو دعوت یو خیر یو کار روان دی هغه کې منځ کې خلل راولي اصلي دشمن خو شیطان دی هغه چې کم دی داسې اجتماعیت چی ته غواړي ارزه کې چې یو کار یو زیته رسیدلې دی شیطان ظالم الته یو د اختلاف یو قدمي کې دی نو بدی به ډیر زیات خوشحالي د وجه نه یو بل صدر گذر کوي یو بل ته معافي کوي یو کار باندې تا ته نقصان جوړې ده ستاد وجه نه ته د الله د پاره هغه پرېدا د الله نبی و چا چې یو شی پرې خوسته د الله د پاره من ترک شیئا لله عوض الله خيرا منه الله به ول غره ورکی ته داسې طریقه کوي چې اجتماعیت ته دعوت ده یو نظم ته ستاد وجه نه نقصان را نشي اگر که د بای زیونونه بدسي وي چې هغه ته به دغه نقصان نه لیکن نقصان به وته کوي غریب به نه پويږي دا غزيان به نخلاصيږي لیکن داسې طریقه باندې کوي دا دعوت او د اجتماعیت دا خراب نشي ځکه چې دعوت عالم د پاره یو رڼا ده یو د هدایت سبب دی شیطان ظالم
دا قسم خیرونه په عالم کې چرته برداشت کړي